السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو دا هغه ماشوم دی د کم ماشوم کلیپ چې پرون مونږ پیج نه چلولی و چې هغه ټاپکې پورې نښتې او ټاپکۍ راښکله او خپل کور ته یې اوبه وړلې. هغوی ته نن ځان راورسولو. دا لنډې کوتل علاقه ده، منګو خیل ورته وایي که نه چې ښه شیخ ملخیل. دا شیخ ملخیل علاقه لنډې کوتل دی او دلته کې چې دی د دغې ماشوم کورنۍ دلته کې اوسیږي پاتې کیږي. د دغې علاقې چې نور کم مشران دي، د دغې علاقې خلک دي، هغه هم دا دی ټول ناست دي. نو دغې ماشوم سره یو څو خبرې کوو او چې د ده څه احساسات دي، دی څه وایي د اوبو په باره کې. ستاسو نوم څه دی ماشومه؟ محمد سعد. ماشاءالله دا ډېر هوښیار هم دی، خبرې هم ډېر په ښه انداز کوي. او د دې علاقې مشران وایي چې دی هر وخت په مسجد کې او ډېر ماشاءالله هوښیار ماشوم دی. د ده محمد سعد نوم دی. سعد هغه ټاپکه چې تا راښکله اوبه دې وړلې، دا تا کور ته وړلې که نه؟ هغه ته وې که نه؟ نو هغه اوبه دې کور ته وړلې؟ اوبو تکلیف ډېر دی. نو ته څه وې چې څه وشي تاسو دپاره دلته؟ اوبه راسره نشته. ښه، نو ټویل یا کوې مویې درته ووایو که نه؟ نو بیا به خوشحاله شي که نه؟ او سبق خو وې؟ څه سبق وې؟ سکول هغم او سبق هغم. ماشاءالله. سکول کې څویم کې؟ فست ای. ښه ماشاءالله. او سفاري سبق دې څومره ویلی؟ سخت طالب کې. ښه ماشاءالله ماشاءالله. دا هغه ماشوم دی د کم کلیپ چې تاسو کتلی و او الله رب العزت دې وکړي چې د دې دغه مشکلات د اوبو چې دی دا ختم شي او دې دپاره په بهترین انداز کې د اوبو انتظام وشي. او انشاءالله العظیم موږ تاسو به خپل مهنت تعاون اخلاص کوو او د دې دا مشکل به انشاءالله الله چې دی دا ختموي. د لنډې کوتل علاقه د شیخ ملخیل په هغه علاقه کې موجود و. د کمې علاقې چې هغه مونږ پرون کلیپ چې دی هغه د خپل پیج نه چلولی و او هغه کم ماشوم چې ټاپکه راښکله ځان پسې او کور ته یې اوبه وړلې، هغه دغه ماشوم دی، سعد نوم یې دی. او انتهایي 10-12 کورونه د انتهایي غریبانان او پلار یې چې دی د سبزۍ په دوکان کې نوکر دی. نو دغه حاجي صاحب د هغې علاقې د هغې کورونو دی، دوی ته د اوبو انتهایي زیات تکلیف دی. په دې علاقه کې د اوبو هېڅ سیسټم داسې خاص نشته دی. نو راغلی یو د دوی سره یو څو خبرې اترې کوو. دوی به تاسو د خپل مشکل د اوبو چې دی دا به تاسو ته بیان کړي. حاجي صاحب د اوبو مشکل ډېر زیات دی که نه؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مونږ خو چې دي که د اوبو ډېر سخت دي، هغه د موږ ته مشکل ده. په دې چې موږ د اوبو بیه اخلو، بیا چې بیه هم نه وي نو په ټینکۍ راغواړو هغه هم نه راځي، په بیه هم نه وي. نو هخوا او دې خوا د زنانه او غریبانان دا پیپې په سر کله کته او کله پورته ځي. که دلته بیخي د اوبو انتظامات موږ ته نشته ده او د اوبو ډېره سخته ده موږ ته. په دې دغه وړوکی ماشوم او د خپله پیپۍ راکاږله نو ته په دې پوه چې اوبه نشته دلته، ډېره سختي ده د اوبو. او بس موږ خو ډېر سختۍ سره مخامخ دي اوبو په دې باندې چې موږ ته غټ تکلیفونه دي. نو نه په اوبو به هغه پیسو باندې اوبه پیدا کېږي که نه، چې په هغه ته ووایو نو هغه هم نه راځي، ټینکۍ په اوبو هغه پیسو باندې نه راځي موږ ته اوبه راوړي که نه. نور هم ډېر سخت تکلیف ده. دا زنانه دي غریبانه کله یو خوا کله بلې خوا ته ځي. والسلام. څنګه چې حاجي صاحب وویلې چې زنانه هم ټاپکې په سر باندې ایښي، دا ما په د خپلو سترګو ولیدل. چونکې د پښتنو علاقه ده، الحمدلله موږ پښتانه یو، د کیمرې په سترګه دغه تورسرې نه شو راوستی. خو یقین وکړئ چې ما دا زنانه دا خویندې میندې تورسرې وکتلې، بر غرونو ته هم ختلې اوبو پسې. او دلته کې دا کم علاقه کې چې اوس زه ناست یم، دلته کې ما زنانه وکتلې په پرده کې د خپلې حیا او عزت خیال هم ساتي او دغه اهم د اوبو ضرورت هم پوره کوي. را سره هغه سعد ماشوم هم ناست دی، چا چې هغه ټاپکه راښکله، کلیپ به تاسو سیټ ته ښکاري، د هغه ماشوم دی. سعد ته څنګه یې؟ ښه یم. هغه ته وې که نه ټاپکه چې راښکله؟ د اوبو تکلیف ډېر دی که نه؟ نو انشاءالله چې کوې درته وکنلی شي نو خوشحاله به شئ که نه؟ نو انشاءالله ستاسو په تعاون سره، ستاسو په اخلاص سره به د دې خلکو دغه مشکل الله رب العزت حل کوي او الله رب العزت دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې د دې سره ودرېږو، د دې سره ملګرتیا وکړو، د اوبو دا مشکل د دې الله حل کړي. بس دا د هغې ماشوم کوم چې ټاپکه راښکله، دا مخامخ کور دی، کوم ماشوم چې ټاپکه ځان پسې راښکله، دا که تاسو ګورئ هغه کلیپ کې ښکاري ماشوم دغه ځای نه دا ټاپکه را روانه کړې وه او دغسې د خپل کور ته وړله. او دا د حاجي صاحب د علاقه ده کوم چې تاسو سره اوس خبرې وکړې. دا کورونه هم د کرۍ دي که نه حاجي صاحب؟ ټول کرۍ دي. ستاسو د کور څومره کرۍ ده؟ زموږ د کور چې د کال 15,000 روپۍ ده. د کال 15,000 روپۍ کرۍ. دلته د اوبو ډېر دي، په د 1200 اوبو واخلو د 1200 روپو 10 بله دغه ډیګۍ کې راځي او هغه هم 2-3 ورځې کار نه کوي موږ ته. نو د دې کورونو تاسو اندازه کېږي چې داسې کچه کچه واړه واړه کورونه د کرۍ د غریبۍ ژوند دی. دغه د اوبو مشکل به انشاءالله العظیم موږ تاسو ورته حل کوو انشاءالله.